بسم الله الرحمن الرحیم د پنځم چپټر دریم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. مخکې مې هم ویلي وو دغه چپټر د نیوټن د درو قانونونو په اړه دی چې د حرکت په اړه یې وړاندې کړي وو. په اول قانون مو په تېر لیکچر کې تشریح کړو. راځو د نیوټن دویم قانون ته، د نیوټن د حرکت دویم قانون ته یا نیوټن سیکنډ لا اف موشن. تاسو به تر اوسه پورې دغه معادله د دویم قانون په اړه لیدلې وي. اف مساوي کېږي ام ضرب ا ام ضرب ا چې په دغه قوې کې په دغه معادلې کې کتله، تعجیل او قوه شامل دي. اصلا دغه هغه چې دی دغه فارمول چې دی دا د دویم قانون یو خاص شکل دی. صحیح ده، دا سپیشل کیس دی د دویم قانون، سپیشل کیس د دویم قانون. اصلا دقیق دویم قانون دغه نه دی. دویم قانون اصلي چې دی دقیق دویم قانون چې دی هغه د مومنټیم د ریټ چینج دی په وخت کې، ریټ اف چینج اف مومنټیم دا مساوي کېږي د هغې قوې سره چې په جسم باندې اپلای شوي وي، فورس اپلاید. یعنی د مومنټیم چې څومره تغییر کوي د وخت په تېرېدو سره، مومنټم چې څومره تغییر کوي هغه د اپلای شوي قوې یا د عمل کوونکې قوې سره چې په جسم باندې عمل کړي دي د هغو قوې سره مساوي دی. مومنټم مونږ په پی سره ښیو. صحیح ده، مومنټم مونږ په پی سره ښیو او دا په دوو شیانو پسې اړه لري چې یو په د جسم په کتلې پسې او یو د جسم په سرعت پسې. صحیح ده، ځکه یو جسم که چېرته په کتله ام وي او د وي په سرعت روان وي نو مونږ وایو چې د دې مومنټیم اف ضرب وي دی. دغه د مومنټم هغه دی فارمول دی. دغه که په هغه شکل ولیکو، په ریاضیکي شکل ولیکو، داسې لیکو ریټ اف چینج اف مومنټم داسې لیکای شو چې په مومنټم کې تغییر یا دلتا پی، صحیح دی، نظر وخت دا مساوي دی د چی سره، د قوې سره، فورس، هغه قوه چې اپلای شوې ده دغه قوه ښیم. او ریټ اف چینج اف مومنټم می دلتا پی پر دلتا ټي وویل، یعنی څومره مومنټم تغییر کوي په څومره وخت کې، دغه ریټ اف چینج اف مومنټم یایي چې یا د مومنټم تغییر. فرض کوو زه دغه ځای کې دوه هغه ښیم، یوه کتله ښیم، یوه کتله او د دې اولنی سرعت چې دی یو دی، د دې اولنی سرعت یو دی. په دې باندې اوس یوه قوه عمل کوي اف او د ټي په وخت کې دغه قوه عمل پې کوي چې ټي ټایم تېرېږي. د ټي ټایم وروسته د دې کتلې سرعت وي ته رسېږي، د دې کتلې سرعت وي ته ورسېده، ځکه څومره چې قوه پې هغه کېږي، قوه چې پې وارده شوه د دې سرعت زیاتېږي، یعنی فورس اپلاید نو سرعت زیاتېږي. صحیح ده، د دې سرعت زیاتېږي، نو دغه قوې په واردېدنې سره د ده سرعت زیات شو او دا قوه د ټي ټایم عمره وه، د ټي ټایم. نو په دغه ځای کې دغه د دې انیشیل هغه دی مومنټم دی، انیشیل مومنټم به څومره شي، پی آی، زه انیشیل ته وایم، کتله ام دی او سرعت یو دی، نو ام ضرب یو ورته وایم. او فاینل هغه یې دغه ځای کې دی، فاینل مومنټم یې په دغه ځای کې دی، هغې ته پی فاینل وایم یا اف، پی اف دا مساوي کېږي دلته کتله ام دی او سرعت یې وي ته ورسېدو. صحیح ده، سرعت یې وي ته ورسېدو. نو مونږ د دلتا پی په ځای، ځکه دا خو د مومنټمونو فرق دی دلتا پی، نو دا رقم لیکلی شم چې ولیکم چې فورس مساوي کېږي، دا فورس دی. صحیح ده، فورس مساوي کېږي په سرعت کې لیکم دا د دلتا پی په ځای د دغو د فاینل مومنټم او د اولني مومنټم فرق لیکم، پی اف منفي پی آی دا پر څومره وخت کې دلتا ټي څومره وخت شو، د ټي په وخت کې دغه کار اجرا شو ټي، نو دا به مساوي شي د
پی اف منفي پی آی پر ټي. پی اف چې شو پی اف اف مساوي کیږي پی اف چې وو پی اف دغه دی ام وی او پی آی چې دی ام یو دی. نو د دوی په ځای دغه اچوم نو لیکم چې ام وی منفي ام یو پر ټي. دغه ځای نه ام پکې مشترک ونیسئ ام او دا به شي وی منفي یو پر ټي. د سرعت تغییر چې شی دی د سرعت تغییر دلتا وی دی که نه یا د سرعتونو تغییر دا به مساوي شي دلتا وی پر ټي. دلتا وی پر ټي چې شی دی د سرعت تغییر په زمان کې دا چې شی دی تعجیل نه دی د سرعت تغییر په زمان کې. نو دا داسې لیکلی شم چې اف مساوي کېږي ام ضرب ا. صحیح ده ام ضرب ا. ولې وایم چې دغه د نیوټن د دویم قانون خاص شکل دی خاص شکل ځکه په دلته مونږ په مومنټم کې کتله ثابته فرض کړه او حال دا چې د نیوټن دویم قانون دا نه وایي دا خبر په یاد کې در سره ونیسئ. د نیوټن دویم قانون دا نه وایي د نیوټن دویم قانون دا نه وایي چې کتله ثابته ده ځکه مومنټم چې دی مومنټم په ام وی پسې اړه لري یا به د کتلې په تغییر سره مومنټم تغییر کوي یا به د سرعت په تغییر سره مومنټم تغییر کوي او یا به د دواړو په تغییر سره مومنټم تغییر کوي. په دغه ځای کې موږ چې د مومنټم دپاره کوم هغه وټاکله کوم شکل جوړ کو په دې کې ګوره کتله په دغه ځای کې هم ام وه او په دې ځای کې هم وه. موږ داسې فرض کړه چې کتله تغییر نه کوي نو دغه شکل چې دی اف مساوي کېږي ام ضرب ا د نیوټن د دوهم قانون ځکه خاص شکل دی چې مونږ کتله پکې ثابته فرض کړه او دویم قانون دا نه وایي د نیوټن دویم قانون دا نه وایي چې کتله باید ثابته وي هغه دا نه وایي. نو ځکه دغه هلته چې مونږ کتله فرض کړه ثابته فرض کړه دغه قانون ته راغو. کنې د نیوټن اصلي قانون چې دی اف مساوي کېږي دلتا پی پر دلتا ټي دی. دویم قانون اصلي دغه دی دغه عمومي شکل دی خو مونږ چې کله کتله هغه فرض کو ثابته فرض کړو نو بیا د دې نه اف مساوي کېږي ام ضرب ا شکل راویستلی شو. نو ځکه زه وایم چې د نیوټن دوهم قانون که څوک درته وایي چې د نیوټن دوهم قانون چې شی دی ورته وایي چې د نیوټن دویم قانون اف مساوي کېږي د مومنټم چینج دی یا د ریټ اف چینج اف مومنټم دی چې هغه مساوي دی د اپلایډ فورس سره. دغه اصلي شکل دی او دغه خاص شکل دی چې کله مونږ کتله ثابت فرض کو نو دغه رقم هغه شکل نه دا ثبوت کولی شو. صحیح ده په کوم ځای کې هغه نه چینج کېږي کله چې کتله چینج شي مونږ بیا دا فارمول نشو استعمالولی. دې ته پام وي کله چې کتله تغییر وکړي مونږ بیا اف مساوي کېږي ام ضرب ا نشو استعمالولی. څه وایم زه دلته وګورئ تاسو به د هغه په تلویزیونونو کې به هم شاید لیدلي وي کله چې راکټ هغه کېږي د راکټونو تجربې کېږي. صحیح ده د راکټ په منځ کې مواد دي او د ده کتله ام ده. صحیح ده د ده کتله ام ده. کله چې دغه راکټ هوا ته کېږي پرتاب کېږي نو د ده نه اګزاست هغه ووځي لوګی ووځي. صحیح ده یعنی دغه مواد سوځي چې منځ کې پکې دی د وخت په تېرېدو سره دا مواد سوځي او د لوګي په شکل د هغه نه ووځي د راکټ نه ووځي نو دغه ماس چې دی یا د ده کتله چې دی دا چینج کېږي. صحیح دی دا چینج کېږي نو په دغه حالت کې مونږه اف مساوي کېږي
ام ضرب ا دا قانون نشو استعمالولای. صحیح ده؟ قدم استعمال کړو غلط ده. په هغه وخت کې مونږ باید دقیق دغه استعمال کو د دویم قانون چې دلتا پی پر دلتا ټي. په دغه رقم وختونو کې چې د جسم کتله تغییر وکړي د جسم کتله تغییر وکړي مونږ باید دغه فارمول استعمال کو. دغه فارمول په هغه وخت کې استعمالولای شو چې د جسم کتله تغییر ونه کړي. صحیح ده؟ مونږ په خپل هغه کې په سلیبس کې تقریبا داسې ووایه چې 90 نه تر 95% پورې سوالونه چې دي هغه دا رقم سوالونه مونږ سره مخ کېږو چې کتله تغییر ونه کړي. صحیح ده؟ چې کتله ثابته وي یعنی ام کانسټنټ وي. دغه نورو هغه دپاره د 50 نه تر 100% پورې چې کوم سوالونه دي هغې دپاره مونږ باید د دغه فارمول ډیفرنشیل یا تفاضلي شکل ولیکو. صحیح ده؟ د دغه سوالو دپاره د اف مساوي کیږي دلتا پی پر دلتا ټي د دې ډیفرنشیل شکل باید ولیکو یا تفاضلي شکل باید پیدا کو چې په هغه وختونو کې بیا مونږ کولی شو د دې ډیفرنشیل د دې ډیفرنشیل معادلې نه هغه وکړو استفاده وکړو. زه داسې لیکم د ډیفرنشیل شکل دپاره یې د اف مساوي کیږي دلتا پی پر دلتا ټي ډیفرنشیل هغه شکل زه ثبوت کوم. په ډیفرنشیل شکل کې بیا مونږ کولی شو که سرعت تغییر وکړو او که وخت تغییر که کتلې تغییر وکړو دواړه کولی شو. صحیح ده؟ دواړه بیا سم استفاده کولی شو هغه فارمول ډیفرنشیل فارم. مونږ عمومي فارمول داسې لرو د دویم قانون چې اف مساوي کیږي دلتا پی پر دلتا ټي. کله چې دا دلتا پی ډیر کوچنی شي او دا دلتا ټي ډیر کوچنی شي مونږ داسې لیکلی شو په مشتق شکل چې ډي پی پر ډي ټي داسې لیکلی شو که نه. پی چې شی دی پی دپاره خو مونږ فارمول مې ووی ام وي دی یا د مومنټیم دپاره کتله ضرب سرعت دی نو ډي ام وي پر ډي ټي. صحیح ده؟ د دغه هغه که واخلی مشتق چې واخلی چې دوه د یو ضرب وي مشتق چې شی دی د یو ضرب وي مشتق دی اول یو ضرب وي زبر جمع وي ضرب یو زبر. صحیح ده؟ نو زه یو وارې ام ثابت نیسم لکه یو مې چې ثابت ونیو د وي مشتق اخلم بیا وي ثابت نیسم او د یو مشتق اخلم نو دا به داسې شي اف مساوي کیږي ام ثابت د ډي وي پر ډي ټي مشتق ډي وي پر ډي ټي دغه مشتق شو. صحیح ده؟ جمع بل ورکې وي ثابت ونیسئ ډي ام پر ډي ټي. دغه هغه چې دی معادله چې دی دغه معادله دا اگزیکټلی یا په هر وخت کې یا دقیقاً دا د نیوټن دوهم قانون دی. یعنی کچیرته کتله ثابته وي مونږ د کچیرته هغه تغییر وکړي کچیرته سرعت تغییر وکړي نو ام ورسره ضربوو او ډي وي پر ډي ټي کوو او کچیرته سرعت هغه ثابت وي یا دواړه تغییر وکړي په دې کې کچیرته ام تغییر وکړي نو دغه هغه په معادله چې شکل کې نیسي د ام تغییر دغه په نظر کې نیسي او کچیرته وی تغییر وکړي نو په دغه معادلې کې د وی تغییر د ډي وی پر ډي ټي نه پیدا کیږي. اوس فکر وکړئ د دغه معادلې نه موږ کولی شو چې د هغه وخت کې چې کتله ثابته شي بیا هم موږ هماغه خاص شکل ترې ثابتولی شو. یعنی کله چې کتله ثابته شي دا معنا چې ډي ام پر ډي ټي دا صفر دی. صحیح ده؟ یا دا چې ثابته شو نو یا د کانسټانټ هغه صفر دی مشتق صفر دی نظر وخته چې ام کانسټانټ شو نو د ثابت مشتق و نظر وخته چې شی دی صفر دی نو په دغه ځای کې دا ډي ام پر ډي ټي واچوئ نو دا به داسې شي چې اف مساوي کیږي ام ډي وي
پر ډي ټي جمع وی ضرب د دې مشتق به څه شي چې ام ثابت شي د دې مشتق به صفر شي دا به صفر شي نو دا ټرم به ټول صفر شي نو دا به مساوي شي ام ضرب ډي وی پر ډي ټي ډي وی پر ډي ټي چې شي د سرعت تغییر نظر وخت چې شي هغه نه دی تعجیل نه دی تعجیل دی کنه نو اف مساوي کیږي ام ضرب وی ام ضرب ا بیا هم د دغه معادلې نه اماغه خاص شکل راوځي کچرته کتله ثابت شي او کچرته کتله تغییر وکي مثلا کتله تغییر وکي درته وایي چې لکه دغه د میزایل مثال نشي درته وایي د میزایل مثال نشي درته وایي چې په 1 سکند کې 1 کیلوګرام کتله کمیږي صحیح ده 1 کیلوګرام کتله کمیږي نو چې کمیږي دا به وی بخپل شي او دغه په ځای به منفي یو شي د ډي ام پر ډي ټي په ځای به منفي یو شي ځکه چې 1 کیلوګرام کمیږي یا که درته وایي چې 2 کیلوګرام د چې شي هغه زیاتېږي په سکند کې زیاتېږي نو دلته به د ډي ام پر ډي ټي 2 واچوي صحیح ده نو عمومي شکل د نیوټن د دوهمې معادلې دغه شکل دی ډیفرنشیل شکل او تاسو به د دې نه وروسته په ډیر تخنیکی شکل د تر اوسه پورې مې چې څومره غیلې او اف مساوي کیږي ام ضرب ا دا یو خاص شکل دی دا نور د دویم د نیوټن د دویم قانون په حیث چاته ما استعمالوي د نیوټن د دویم قانون په حیث دغه خلکو ته استعمالوي ورته وای او قدرته وی چې دغه هغه شکل دی چې کله کتله کانستنټ وي صحیح ده نو دغه نو ورسته و تاسو د نیوټن د دویم قانون په حیث د ډیفرنشیل شکل وپیژنئ دای دقیق هغه قانون دی او دغه نوم دا درته څرګه پیدا کړ چې کله چې کتله ثابت شي دا غټر می صفر کیږي او د ډي وی او دی هغه په ځای به چی شی ولګوي ای ولګوي نو بیا به ماغه شکل درته راشي راځي په دې حق لا وکړو مثالونه حل کو چې دا قانون هغه شي ثابت شي موږ نه په دغه پاول قانون کې په اول لا کې موږ نه چی شی غوښتي وو په اول قانون کې فرست قانون کې به موږ نه چی شی غوښتل موږ نه قوه غوښته البته قوه به پیدا کوله صحیح ده په اول قانون کې موږ نه په جسم باندې قوه صفر وي کومه قوه به کې نامعلومه موږ به قوه پیدا کولې په دویم قانون کې موږ نه چی شی غواړي په دویم قانون کې موږ نه هم قوه غواړي او هم تعجیل غواړي صحیح ده موږ نام قوه غواړي هم تعجیل غواړي دلته جسم د سکون په حالت کې به یا به په ثابت سرعت روان و او دلته تعجیل په دغه ځایونو کې صفر وو نت صفر وو او دلته تعجیل شته ده او قوه هم شته ده نو موږ د قوه او د تعجیل نه هم د جسم هغه پیدا کوو د حرکت سم پیدا کوو د هغه تعجیل پیدا کوو او ځینې قوې پکې پیدا کوو خراځه دغه سوال هغه کو حل کو یو جسم ده یا د ام کتله ده او په د باندې یو قوه وارد شوی ده د دې خونه په د باندې یو قوه وارد شوی ده د خونه چې قوه وارد شوی تاسو یې هغه پیدا کوي تعجیل پیدا کوي صحیح ده تعجیل پیدا کوي چې څومره به وي کومې خواته چې قوه ده کومې خواته چې قوه ده د جسم تعجیل به مغه خواته وي صحیح ده ځکه قوه یې دې خواته کش کوي قوه یې خي طرف ته کش کوي نو جسم تعجیل به هم دغه خواته وي داسې خو کېدای نشي چې قوه دې خواته کش کوي او تعجیل دغه خواته وي تعجیل دې خواته وي ځکه دغه خواته خو بل قوه نشته کبل قوه دې خواته وای چاپ خواته نو بیا به دوی دوه کې چې کومه ولو یا وای هغه خواته به هغه د جسم تعجیل وو نو راځي دې نه هغه پیدا کو تعجیل پیدا کو خو په دې باندې په جسم باندې خپل د وزن هم عمل کوي ام جی او د ځمکې خوانه په دې باندې یو نارمل قوه عمل کوي صحیح ده نو مونږ د دې او خپل د جسم خوانه بیرته په هغه باندې نارمل قوه عمل کوي په ځمکې باندې خدا قوه ځکه ما په تیر درس کې درته وی چې دا قوه نور ځکه په نظر کې نه نیسو چې په د جسم د خوانه په ځمکې ده په جسم باندې نه ده مونږ دلته د پری باډي ډیاګرام کې هغه قوی خایو چې په جسم باندې وي نو په جسم باندې دغه د ام کتله ده صحیح ده د ام کتله ده د خواته د اف قوی عمل کړي د خواته تعجیل ده صحیح ده پورته خواته نارمل قوه ده او لخته خواته ام جی ده
صحیح ده ښکته خواته ام جی دی. دا قوې نارمل قوه او ام جی دا دواړه سره مساوي دي ځکه نو جسم په وای محور باندې حرکت نه کوي. نو مونږ د دې نه وروسته په دغه کې چې کومې خواته حرکت نه وي هغه قوې نوره په نظر کې نه نیسو ځکه چې دغې خواته حرکت نشته او مونږ دلته حرکت څېړو. صحیح ده دغې خواته یا د وای په محور باندې حرکت نشته نو موږ ته د ام جی او د ان قوې مهمې نه دي ځکه په وای محور باندې حرکت نشته حرکت صرف د ایکس په محور باندې دی دې خواته حرکت دی. نو موږ د ایکس په محور باندې چې کومې قوې دي هغه نیسو. په وای محور باندې حرکت نشته نه تعجیل شته نه حرکت شته نه قوه شته دی خو حرکت صفر دی. نو نوره د وای په محور باندې هغه موږ په نظر کې نه نیسو. صحیح دی که چېرته رانه غوښتی و چې نارمل پیدا کړئ بیا پیدا کوو. نو موږ د نیوټن دویم قانون داسې دی چې اف مساوي کېږي ام ضرب ا قوه څومره ده قوه اف ده نو د اف په ځای زه اف لیکم. صحیح ده د اف په ځای اف لیکم او د کتله څومره ده ام ده دغلته عمومي دی که نه دغه عمومي سوال دی ام دی او تعجیل ا دی. صحیح ده نو د دغه ځای نه چې هغه پیدا کړئ ا پیدا کړئ ا به مساوي شي د اف تقسیم ام. نو موږ تعجیل دی دغه هغه نه پیدا کولی شو رابطې نه پیدا کولی شو. په ا مساوي کېږي اف پر ام کې دې ته فکر وکړئ په ا مساوي کېږي اف پر ام کې دې ته فکر وکړئ چې دغه قوه چې دی دا قوه چې دی دا خالصه قوه ده. خالصه قوه څه معنا چې که چېرته په یو جسم باندې یوه قوه دې خواته وي بله قوه دې خواته وي. صحیح ده بله قوه مثلا دې خواته وي د اف یو اف دوه اف درې اف څلور. صحیح ده اف څلور اف پنځه د دغو قوو مجموعه وکتوري جمع یعنی اف یو جمع اف دوه جمع اف درې جمع اف څلور جمع اف پنځه دا مساوي کېږي د یوې خالصې قوې سره چې په کوم جهت باندې دی دغه قوه چې دی دا اف نت دی. په دغه سوال کې چې حل مو کوه په دې کې اف نت صرف ما یوه قوه وه خو که چېرته ډېرې قوې شوي وي نو بیا مونږ د قواو مجموعه یا وکتوري مجموعه په اف کې استعمالوو. صحیح ده نو اف صرف یوه قوه نه دی اف د هغو ټولو قواو وکتوري جمع دی. اف نت دغه ځای کې به ولیکم اف نت د هغه ټولو قواو وکتوري جمع ده چې په جسم باندې عمل کړی. اف نت یوه قوه نه ده. صحیح ده اف نت صرف یوه قوه نه ده چې په جسم باندې عمل کړی. اف نت د ټولو هغو قواو وکتوري جمع دی چې په جسم باندې عمل کړی. راځئ دا خبره په دغه مثالونو کې نور هم واضح کېږي. یو بل مثال دی د ام یوه کتله دی او په دې باندې یوې قوې داسې عمل کړی دی. صحیح ده دغه قوه څومره دی اف دی او دا د افق سره د تیتا زاویه جوړوي. د جسم خپل وزن ام جی او د ځمکې د خوا نه یو نارمل عمل پې کړی ان. تاسو ان هم پیدا کړئ چې ان څومره دی او تعجیل هم پیدا کړئ چې تعجیل څومره دی. ښه دغه قوه چې اف شوه د دې به دوه هغه وي مرکبې وي یو به اف کوساین د تیتا وي په دغه محور باندې او په وای محور باندې به څومره وي اف ساین د تیتا دغه دوی وي. نو موږ اوس هغه رسم کو کپري باډي ډیاګرام رسم کو د ام په دغه طرف باندې به اف کوساین د تیتا شي په دغه محور باندې به اف ساین د تیتا شي.
دغه اف ولی نه لیکو د دې نه وروسته ځکه چې د دې مرکبې چې ولیکلې په ایکس مو دغه مرکبه ولیکله او په اف ساین په وای مو دغه مرکبه ولیکله نو اف قوه نوره ختمه شوه ځکه چې هغې همدغه دوه خواوې دي چې دومره برخه یې په وای باندې عمل کوي او دومره برخه یې په ایکس باندې عمل کوي نوره بیا د اف قوه نه لیکو صحیح ده او خپله نارمل قوه هم په وای دی ان او ښکته خواته یې څه شی دی ښکته خواته ام جی دی نو موږ د وای په محور ځکه چې ان یې رانه غوښتی دی نو اوس کولی شو چې د وای په محور باندې ولیکو پورته خواته مثبت نو ان مثبت جمع اف ساین د تیتا مثبت منفي ام جی منفي صحیح ده نو دا به مساوي شي د صفر سره د دې ځای نه چې ان پیدا کړئ ان به مساوي شي ام جی منفي اف ساین د تیتا نو دا به د ان قیمت شي او د هغه د پیدا کولو لپاره د تعجیل به اوس په کومې خوا وي ځکه ښکته پورته خو د وای په محور حرکت نشته صحیح دی د وای په محور حرکت نشته نو تعجیل هم نشته حرکت د ایکس په محور دی او د ایکس په محور خالصه قوه کومې خوا ته دی خالصه قوه د مثبت ایکس په خوا دی نو تعجیل به هم همدغې خواته شي او دا خبره په یاد کې ونیسئ چې کومې خواته د تعجیل هغه وي کومې خواته چې د تعجیل د خالص قوې جهت وي کومې خواته چې د خالص قوې جهت وي یعنی د اف نت جهت چې کومې خواته وي همغې خواته د تعجیل جهت هم دی همغې خواته د ا جهت هم دی صحیح ده دا خبره به یاد کې ونیسئ او په مثبت خوا ایکس باندې مونږ مثبت نیسو په بلې خوا باندې منفي نیسو خو دلته مونږ د نیوټن د دویم قانون هغه کوو استفاده کوو نو زه لیکم چې اف مساوي کېږي ام ضرب ا صحیح ده دغه فارموله استفاده کوم اف نت قوه دلته څه شی دی په دغه محور باندې اف کوساین د تیتا ده کتله څه شی دی ام ده او تعجیل څه شی دی ا دی نو دغه ځای نه به ا مساوي شي اف کوساین د تیتا پر ام نو په دغه حالت کې تعجیل مونږ د دغه هغه نه پیدا کولی شو رابطې نه پیدا کولی شو راځئ یو بل مثال هم کار وکړو په دې کې لږ زیات مثالونه کار کوو چې دغه هغه واضح شي مسله بیخي واضح شي دغه مثال کار کوو یوه کتله د په ځمکه باندې ښودل شوې دی د ام یوه قوه داسې عمل پې کوي دې خواته او دغه 15 کیلوګرامه کتله دی ښه 15 یعنی ام مساوي کېږي 15 کیلوګرامه دی یوه قوه د څو نیوټنو په اندازه د 20 نیوټنو په اندازه د افق سره په 29 درجو عمل پې کړی دی او یوې بلې قوې دې خوا نه چې ټیله کوي د افق سره دغه څو نیوټنه قوه دی 10 نیوټنه قوه دغې د افق سره 53 درجو په 53 درجو باندې عمل کړی دی موږ نه چې شی وخت دی موږ ته ویلي دي چې تاسو نارمل قوه پیدا کړئ او تعجیل پیدا کړئ نارمل قوه او تعجیل خو په دې باندې به د جسم خپل وزن چې اثر وکړي هغه به څو شي هغه به 15 جی شي ام جی او په دې باندې نارمل قوه به د ان شي د دغه قوې به دوه مرکبې شي یو به په دغه جهت باندې شي هغه به شل کوساین دی او ودرشو شي صحیح ده او بله قوه به په دغه جهت باندې شي په وای باندې هغه به شل ساین دی ودرشو شي کوم محور سره چې کومه زاویه جوړوي د هغې کوساین او د هغې بل محور باندې د همغې زاویې ساین په دغه باندې به دغه قوه چې شي په ایکس باندې دا قوه به 10 کوساین د 53 شي او په وای محور باندې به ښکته خواته شي صحیح ده ځکه د ښکته خواته شي چې وکتور ښکته خواته دی دا به 10 کوساین دی 10 ساین د 53 درجو شي او دا به کوساین شي نو اوس یې که فری باډي ډیاګرام جوړ کړو
فری باډي ډیاګرام د ام جوړ کړئ. ام دې خواته کومه قوه ده؟ دې خواته یوه د هغه قوه ده د شل کوساین د اووه دی. نو یوه به شل کوساین د اووه شي، دا به شل دغه قوه یوه به شل کوساین د اووه درجو شي. بله قوه هم په همدې جهت دی، په همدې جهت دی، هغه لس کوساین د اووه دغه زاویه دغه هغه دی قوه دی، دا به لس کوساین د 350 درجو شي. دا دوی په ایکس محور دي کنه، نور په ایکس محور نشته. په وای محور باندې ښکته خواته د دې وزن دی 5 جی، پورته خواته یوه نارمل قوه ده او بله هم پورته خواته د شل ساین د اووه ده، شل ساین د اووه او بله ښکته خواته په وای محور باندې دغه لس ساین د اووه ده، لس ساین د اووه. ښه، په وای محور باندې حرکت نشته ځکه چې جسم په ځمکې باندې ایښی دی او په وای محور باندې ښکته پورته نه ځي، صحیح دی، نه ښکته ځي نه پورته ځي. نو په وای محور باندې تعجیل نشته، تعجیل به په ایکس محور باندې وي او په ایکس محور باندې به کومې خواته وي؟ دې قوې جهت هم دې خواته دی او د دې قوې جهت هم دې خواته دی، نو په هغه باندې به تعجیل دې خواته وي، صحیح دی، تعجیل به دې خواته وي. نو راځو اوس د ان د پیدا کولو لپاره په وای محور باندې لیکو. د ان د پیدا کولو لپاره په وای محور باندې په وای ډایرکشن باندې زه لیکم پورته خواته مثبت، ښکته خواته منفي. لیکم چې ان، صحیح ده، ان مثبت شل ساین د اووه ساین د اووه درجو منفي پورته خواته بله قوه نشته 5 جی ولیکئ، 5 جی ښکته خواته دی منفي لس کوساین د 350 دا مساوي شي د صفر سره، ځکه چې اف نیټ دا ټوله اوس اف نیټ دی، د دې مجموعه صفر دی چې په وای محور باندې حرکت نشته. دغه د دغو نه چې کومه قوه راوځي هغه به اف نیټ شي دلته. نو ان به مساوي شي، ان به مساوي شي د 5 جی، دا ټول نور هغې خواته اړوم، نو لیکم چې 5 جی جمع لس کوساین د 350 منفي شل دې خواته اړوم، شل ساین د اووه، صحیح دی. تاسو ته به د 350 او د اووه مثلثونه یاد وي. په اووه درجو کې مقابله 3 دی، مجاوره 4 دی او دا 5 دی، او په 350 کې مقابله 4 دی، صرف د 3 او 4 ځایونه بدلیږي، دا 5 دی. نو موږ د ان لپاره لیکلی شو چې 5 ضرب لس جی لس ونیسئ جمع لس ضرب کوساین د 350 څو دی؟ کوساین د 350 3 پر 5 دی، 3 پر 5 منفي شل ضرب ساین د اووه څو دی؟ ساین د اووه 3 پر 5 دی. نو ساین د کوساین د 350 کوساین د 350 مجاوره پر وتر، دا صحیح دی، او ساین د اووه مقابله پر وتر 3 پر 5. نو د دې ځای نه چې دا سره خلاص کړئ، دغه لس پر 5 کې دغه لس 3 پر 5 په 350 کې 4 صحیح ده. دغه چې سره خلاص کړئ ان به مساوي شي، ان به مساوي شي، دا به 50 شي، دغه هم چې سره خلاص کړئ دا به 1 شي، دا به 2 شي، شپږ به شي، شپږ 1 4، دا چې ټول سره خلاص کړئ تقریبا راځي 40 نیوټنه. نو د نارمل قوه به 40 نیوټنه شي، د نارمل قوه. راځو د ا هغه ته تعجیل ته. ا په هغه محور دی قوې چې په کوم محور دی په هغې باندې څه شی دی؟ د ایکس په محور دی، په هماغې جهت باندې تعجیل هم دی. نو موږ داسې لیکو چې اف مساوي کېږي
اف نت مساوي کیږي د دې نه وروسته اف نت لیکئ اف نت مساوي کیږي ام ضرب ا صحیح ده نو اف نت په کوم هغه ده په کوم محور ده په ایکس محور مثبت خواته دی نو مثبت لیکم شل ضرب کوساین دی ودیرش جمع بل د لاس ضرب کوساین دی 350 دا به مساوي شي د ام څو ده ام 15 ده ضرب ا دغه چې خلاص کړئ شل ضرب کوساین دی ودېرش شو چې دی 4/5 دی 4/5 او کوساین دی 350 چې دی 3/5 دی 3/5 دا به مساوي شي 15 ا سره دا چې سره خلاص کړئ او ا ترې پیدا کړئ نو ا به موږ ته پیدا شي 22 تقسیم 15 متر پر سیکنډ برابر نو په دا رقم سوالونه کې چې ساده دي موږ کولای شو په همدغه شکل د تعجیل یا د نارمل قوې پیدا کو یا کومه بله قوه موږ رانه غوښتې وي پر روان لیکچر کې د همدغه قانون په هکله نور مثالونه عمل کوو چې لږ کمپلیکیټډ سوالونه وي چې هر رقم کنسپټ کې هغه شي کلیر شي صحیح ده ډېره زیاته مننه ته دغه لیکچر تر همدې پورې بس دی